او فرض هغه او یا درجه زیاتی په رمضان کې. هغه رنګ بیا پیغمبر علیه السلام فرمای دا میاش د صبر دا رمضان ته شهر الصبر ویلې. دا صبر میاش ته دی کې به صبر کې جنگ جګړې بنه کې. بیا پیغمبر علیه السلام فرمای د صبر بدله چې دا نه خو جنت دی. او دا میاش د مواساتو دا داسې میاش دا چې دی کې د مؤمن رزق زیاتیږي. د مؤمن رزق دی کې زیاتیږي. پیغمبر علیه السلام فرمای چا چې د یو روزدار د پاره روزمات ورکو، یو روزدار د پاره د روزمات تنظیم وکړو، نو وی کان له مغفرتن من ذنوبه عن ذنوبه، د پاره به الله رب العزت د ګناهونه معاف کی. او بل دا سدا د خپل سټ د جهنم د اور نه خلاص کړ. او بیا پیغمبر علی السلام فرمای چې یو اوګي روزدار ته چا یو ګټو بورکه موړه کپوبو باندې، نو ویدل به الله رب العزت د حوض کوثر وبور کی. او هغه داسې وبدي چې هغه دی اوس کې نو بیا به قیامت کې نتګي کیږي. دا ګوریات ساته خدا نه چې نتګي کیږي مطلب قیامت په ورځ بنتګي کیږي. اګه ته چې د همیشه بنتګي کیږي نو جنت کې چې نتګي کیږي سړی تګي نشي بیا خو د وبو خونني. جنت کې به تګي کیږي نو چې تګي شي نو وبو ولا ډایرک راشي د جنت. د قیامت په ورځ 50,000 کال ورځ دا د قیامت کې نتګي. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمای چا چې په دې رمضان کې د خپل غلامانو باندې اسانتیا وکا. نن سبا غلامان نشتا، غلامان نه مراد دلته کې ستا کم مملوکین دي، کشران خپل بیبي دي. دا اسانتیا پیو کدا نه چې جنگونه وسره رمضان کې کې الله رب العزت بده ته ګناونه معاف کی او د 60 بد جهنم د اور نه خلاص کی. تغرنګي حدیث کې دام راضی پیغمبر علیہ السلام فرمای د جنت دا د رمضان دا کال په سر باندې دا رمضان نه دی په دې باندې چې څنګه رمضان شروع شي نو دا سنگار او دا الله د عرش نه لاندې یو هوا چلیږي. دا الله د عرش د لاندې یو هوا چلیږي نو د جنت هغه حوري وای چې دا رسا والا دا د رمضان اوالا وی الله تسوال کی الله مونږ د پاره د خپل بندگانو نه داسې خاوندان راولا چې زموږ سترګې په یخی شي او دا غي سترګې په مونږ باندې یخی شي، دا غي سترګې په مونږ باندې یخی شي. نو دا فضائل د رمضان چې د کې یو سړی هغه چې دینو سکی رمضان المبارک کې د خیر نه محروم شو، حدیث کې دا نو د ټول خیرونو نه محروم شو، د ټول خیرونو نه محروم شو. او یو حدیث کې دا راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منبر ته خطه درو کسانو ته جبرئیل خیره کړی دا او نبی علیہ السلام په امین ویلې. پاره کې یو داري چې یو سړی باندې رمضان راشي او د په الله ځانونه بخي دا سه کارونه ونکي د نیکه کارونه ونکي بدون ځان بن کی. نو جبرئیل علیہ السلام وی د خدای تبا کی، نبی علیہ السلام امین خدای داسه وکړي. نو رمضان کې په الله باندې ځان بخل دی. رمضان مطلب دا نه چې بس صرف خوراک سکاک بن کا او بس نور چې دی نور ګناهونه کوا غیبت کوا نه یا نور داسې جنگ جګړه کوا فسادات کوا نه. د رمضان کې د ارس روزه ده، د لاسونو روزه ده، د غوګونو روزه ده، د سترګو روزه ده. غوګونو باندې بناروا نه او سترګو باندې بناروا او ته نه ګوري، جبه به غلطه نه استعمال. الله رب العزت موږ له دې باندې توفیق راکړي چې صحیح توفیق چې رمضان المبارک روزي خپ خوشاله ونی سو الله ورته موږ روغ جوړ ساتي. او څونه مسلمانان بیماران دي الله دې غل صحت کامله جلور نصیب کی. څونه مسلمانان وفات شوي دي الله دې هغه قبرونه د نور نډک کی. دعا کې موږ نوید بای دا جوړه دي الله ولا صحت کامله جلور نصیب کی د نیک عمل د پاره مسجد سره طلباء سره علماء سره خپل مینه د قران سره الله د دې مینه دا وسیله درته پیش کو چې
چې د نیکانو خلکو سره مسجد او مدرسې سره مینه الله صحت کامله جلې ور نصیب کی بچو د پاره نیک عمل د پاره روغ صحت ور نصیب نور سونه بیماران دی الله صحت کامله جلې ور نصیب کی لازم د ټول اخر خاتم